اسلام آباد خودکش حمله او د دومره قتل عام تانې بانې او رابطې هغه نوخار ته څنګه راورسېدې. نوخار حکیم آباد کې تېره شپه څه کېدل د نوخار حکیم آباد کې چې کوم پولیس مقابله هغې کې شهادتونه شوي دي. بیا د حکیم آباد نه ترناب فارم ته ولته نه یاسر سره د روره بلال او د اوخي سره ګرفتارېدل. یاسر د افغانستان نه کله راغلی دی او کم ځای کې اوسېدلی دی او اسلام آباد سره رابطې د اسلام آباد نه علاوه د دې مختلفو علاقو کې چې کوم نیټورک وي ای سره څنګه رابطې ونی چې کوم واقعات د هغې پس منظر کې او نننی چې کوم بیګا اپریشن شوي دی او نن ترناب کې چې کوم غټ اپریشن شوی دی اولته نه 3 کسان نیول شوي. نننو واقعو بنیادي طور باندې خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ ملا ماته د داسې شو. ګرانو کتونکو نن بیګا شپېله د شپې ټوله شپه حکیم آباد علاقه ډېرې کټي خیل هغه د ګولو د اوازونو په ضد کې وه. سخته مقابله د دهشتګرد نیټورک د هغې په او پولیس او نور ادارې ورسره وي مقابله شوې وه او د مقابلې په نتیجه کې زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس سب انسپکټر اعجاز خان او ورسره د حوالدار نور رحمان او دا شهیدان شوي دي. د واقعې نه پس په ټوله خیبر پښتونخوا کې داسې ویلی شو چې سرچ اپریشن شروع دی. کم شواهد پرون چې اسلام آباد کې کومه واقعه وشوه نو د دې نه تاسو ته به هم دغه خبرونه را رسېدلي چې اسلام آباد واقعې نه پس هلته نه څه کاغذونه میلو شو، شناختي کارډونه میلو شوي دي، ټیلیفونونه ټیپ شوي دي، ټیلیفونونه نیوی شوي دي. ظاهره خبره د ټیکنالوجي نن چې کوم جیو فینسینګ کیږي او دا کوم نیټورک او ټیلیفون ټیکنالوجي کوم حد ته رسېدلې ده نو حساس ادارې فوري د کاروایۍ نه پس هغې ته داسې ثبوتونه شواهد لاس ته راغل چې د هغې په نتیجه کې د شپې د وخته ټایم کې په حکیم آباد ډېرې کټي خیل کې یو ډېر غټ اپریشن لانچ کو. اپریشن په موقع باندې دی کې نور چې کوم قانون نافذ کولو والا ادارې دي اعلی افسران موجودو او ټوله شپه د حکیم آباد ډېرې کټي خیل علاقه دلته میدان جنگ جوړو. د دهشتګرد نیټورک چې دلته نه د نوخار نه دا د دوی په منځ کې رابطه وه او باقاعده ویلی کېږي دا چې دهشتګرد هلته کوم خودکش حملاور نو د دې چې کوم کړی وي هغه کړو مطابق دلته به هغه سټې کړی دی سره رابطه ده. نو دلته د هغې ټکانه دې ټکانې باندې چې کله پولیس چاپه واله د دهشتګرد نیټورک د طرف نه شدید مزاحمت شروع شو. باقاعده د درنې وسلې کلاشنکوفونه دا پکې چلیدل شروع شو. دې دوران کې د پولیس سب انسپکټر اعجاز خان او د ایسائی حوالدار نور رحمان ډېر جوانمردۍ سره چې هلته کې موجودو مقابله یې کړې ده. هغه شهیدان شو او یو اعلی افسر هغه پکې زخمی شوی دی. تاسو ته به خبرونه په نظر راغلي. یوه زنانه بیا لیټ ټایم سار ټایم کې ناوخته ټایم کې دلته نه پولیس ګرفتاره کړې ده او 3 نور کسان هغه هم ګرفتار کړي دي. د دې واقعې نه پس پولیس د شهداو چې کوم لاشونه دي هغه هسپتال ته راورسول او زخمیان هغه سیمچ نوخار هسپتال ته منتقل شوي دي. دې واقعې نه پس د سرچ اپریشن دلته نه دی ولاړ. هلته نه چې کوم شواهد میلاو شو ډومبنی قدم دلته کېښوی شو هغه کړو پسې بیا یو قدم کېښوی شي. نو سار تقریبا 10 بجې په ترناب فارم کې دغلته اپریشن وشو او دغه اپریشن دوران کې ترناب فارم کې یاسر او دغه ورور بلال او دغه اوخې ناصر دغه اوخې بلال دغه ورور بلال ناصر او اوخې عثمان دا گرفتار کړي دي. موقع نه د هغې باره کې هم ډېر تحقیقات هغه بیا خبرونه چې کوم تفصیلات دي هغه مخې ته راغلي دي. ویلی کېږي دا چې په مئی کې دی افغانستان ته تللی په جون کې دی واپس راغلی دی. جون نه اکتوبره پورې دی په باجوړ کې او د جون کې د په 27 جون باندې د باجوړ کې باقاعده سیم واخیستو هغه آن کړی دی. نو د موږ د حساس ادارو د قانون نافذ کولو والا ادارو د دې چې کوم طریقه کار دی هغه وګورئ چې د کله د افغانستان نه راتګ سره ټیلیفون آن کېدو سره د دې چې کوم تعاقب دی هغه باقاعده ریکارډ په لاس کې دی او د دې په تلاش کې وو. پرونی واقعې نه پس دا تانې بانې دا کړی چې دومره غټه کاروایي شوه نو دا کړی تر ترناب فارمه پورې راورسېدی او اوس چې کوم نوي اطلاعات دي
نو تر اوسه پورې ادارې د دې چې کوم نیټورک دی د دهشتګردو د دې په تعاقب کې لګیا دي او مزید په خیبر پښتونخوا کې مختلف مقاماتو کې د ټارګټډ سرچ اپریشنو د هغې خبرونه مخې ته راتلی شي. ګرانو کتونکو، د اسلام آباد د دهشتګردۍ د دې سانحې چې کوم ماسټر مایندو کوم چې هلته الوزېدلی دی په هغه دماکه کې، د هغه نه څه باقیات پاتې شوي دي. د هغه کاغذونو نه پس حکومت ته ډېر غټ تفصیلات هغه قانون نافذ کولو والا ادارو ته لاس له ورغلي دي او د دغه تفصیلاتو د دغه چې کوم شواهد دي د هغې تر مخه غټې اپریشنې په خیبر پښتونخوا کې شروع شوي دي. نننی اپریشن او نننی کاروایانو نه پس موږ دا ویلی شو چې پرون خو افسوسناکه حادثه شوې ده، واقعه سانحه په اسلام آباد کې چې ډېر ګڼ تعداد کې خلک مړه شوي دي او شهیدان شوي دي او امام بارګاه د جمعې په منځ کې د مسلمانانو قتل عام شوی دی. نو د هغې ثاني نشته، مطلب افسوسناک خبر دی، ډېر افسوسناکه خبره ده. خو د دې واقعې نه پس چې کوم پورتای سره کوم دلیرۍ سره کوم فوري کویک اکشن د اسلام آباد نه نوخار او نوخار نه پیښور او بیا د مختلف علاقو ته خورېدل، دې واقعې او دا نیټورک باندې داسې قسمه لاس اچول او هغه ټول د سټ نه رانیول، مړه کول او ګرفتارول، دې د دهشتګرد نیټورک بنیادي طور باندې مونږ وایو ملای ماته او ډېر غټ کامیابي سیکیورټي فورسز ته چې دا کوم اپریشن شوی دی دې کې ورته ډېره غټه کامیابي ملو شوې ده. او مزید داسې اپریشن چې مخې ته راشي نو مونږ دا ویلی شو چې د دهشتګردو صفایا قله کما کولو کې به هیڅ کسر نه پاتې کېږي. زه دې سره وایم جنن چې کوم زموږ پولیس اهلکار شهید شوی دی، زموږ د پاک آرمي چې کوم حوالدار شهید شوی دی، نور چې کوم زخمیان دي مشران، الله تعالی دې شهداو ته د شهداو درجات بلند کړي او د زخمیانو لدی صحت کامله عاجله نصیب کړي. دا زموږ د فورسز، زموږ د ادارو، زموږ د پولیس فورس د دې د ماتې جومرو او دا بنیادی طور باندې د وایم چې د مونږ خیبر پښتونخوا پولیس د 13 کالونه په د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې فرنٹ لاین کردار ادا کوي او دا ثابته شوه چې اوس هم دا سلسله شروع ده. او نننۍ واقعې یو طرف ته خو ډېر غټ نقصان د فورسز د شهادتونو په صورت کې شوی دی چې صدمه هم رسېدلې ده، خو کوم چې ګرفتاریانې شوي دي ډېرې پورتای سره کومه مقابله شوې د جوامردۍ سره د نوخار نه والې پیښوره پورې، نو دې کاروایانو د فورسز هغه که پولیس دی که فوج دی که نور قانون نافذ کولو والا ادارې دي د هغوی سر یې اوچت کړی دی او سرونه یې وله اوچت کړی او حوصلې وله بلندې کړي دي. نو دغسې ډېره هم تفصیلاتو خاص کر دا چې کوم ترنا فارم نه گرفتار شوی نیټورک دی د دې پاره کې او چې کوم په اسلام آباد کې خودکش حملاور په دماکه کې الوزېدلی ځان یې لزولی د هغه باره کې او بیا د دې نیټورک حوالې سره چې کوم تفصیلات راځي تاسو به حیران شئ که نه چې دا ته پته م ني او تا نه غیر چاپېره به د ډېر شرافت او په سپینه کپړه کې او د انسانانو په لباده کې ډېر د زناورتوب والا خلق هغه تا نه غیر چاپېره پراتی او هم په دې علاقو کې دغسې پراتی. دا مونږ به دا وایو چې دی زمونږ کم عام کل دی خاص کر نوجوانان مشران په جماعتونو کې چې کم کمیونټي ده نو کمیونټي له پکار دا دي چې په داسې خلکو خاص کر نظر وساتي کم چې ستا علاقې ته بار نه یو کس راځي غیر معمولی طور د یو عام ملمه په طور باندې راتګ شروع شو او هغه راتګ هغه مطلب هغې کې کثرتي د هغه لایف سټایل هغه بدلي د هغه ګاډي د هغه لباس د هغه خوراک د هغه کړه وړه هغه د هغه کلي د رسم و رواج په شانتي نه وي د هغه خلکو په شانتي نه وي لکه هغه شانتي وي او تاسو یې پېژنئ نه بلکل نابلده خلق راشي. نو د دې باره کې لږ معلومات هم کوئ او په دې باندې کلک نظر ساتئ. اکثر پکې داسې قسمه خلک چې هغه بیا د ټولې علاقې دپاره نه صرف د بدنامۍ بلکې د ډېرې غټې پریشانۍ سبب هم جوړېدی شي. مونږ نن نه 15 کاله مخکې په دې خیبر پښتونخوا کې داسې ګروپونه داسې دغه لیدلي چې د هغوی د وجې نه دغه نیټورک چې کله بمونه جوړوي کله سامان تیاروي نو ورسره خوا کې کورونه الوتي کورونه پوره کورونه الوتي هغې کې مطلب هغه ترې نه خراب شي شارټ شي څه
چلې صحیح فټینګ ونه کړی شي. نو دا په جلوزۍ کیمپ کې داسې واقعه شوې وه چې پوره کور الوتی او ورسره نورو کورونو ته نقصان رسېدلی و. نو زه د نوښار د خلکو ته خاص کر دا پیغام ورکوم چې تاسو ته داسې کم نوي خلک راځي د بار نه تاسو پوه شئ چې دلته بالکل د بار نه داسې خلک راغل نابلده دي او لایف سټایل یې جدا دی، خوراک یې جدا دی، پیسې لګولو طریقه کار یې جدا دی او غیر معمولی طور باندې هغه داسې ځای والي چې هغه مطلب ډېر ګرانې والي په دغه د قیمت نه څو چنده ګرانې والي او اچانک جوړول شروع کړي. نو تاسو پوه شئ چې دلته کې مطلب د دې په شا ساته څه کیدی شي او دې باندې نظر هم ساتنه پکار او خپل قانون نافذ کولو والا ادارو ته د دې باره کې اشاره ورکړو.